من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزتمن مسلمانانو، دا دنیا چې کله راسي آباده ده، دا هغه وخت نه راواخلې تر اوسه پورې مختلف ادوار او د قومونو عروج او زوال په دې دنیا باندې راغلی. کله قومونه په ښکته راځي او کله په بره باندې ځي، کله ترقی کوي او کله په تنزل باندې راځي. خدا تاریخ په دې باندې ګواه دی او مشاهده او تجربه ده چې کوم ځای کې اقوام عالم چرته په مشکلات او مصائبو کې گرفتار شوي، دغه وخت کې الله جل شانه دا غي د پاره د دې مصائب او مشکلاتو نه درېستو لپاره خپل مقرب او نیکان بندگان انبیاء کرام راستولي، د پیغمبر په ذریعه سره هغه قوم دا هغه مصائب او مشکلاتو نه بیا بهر راوتی او دا غي د تعلیماتو په وجه باندې بیا دغه قوم د دنیا په نور او اقوام باندې ډیر زیات الله جل شانه چت کړی دي او هغه ته اعلی مقام ورکړي. دا د ابتدا نه ده. نوح علیہ السلام دراتګ نه مخکې قوم بت پرستی کې په شرک او کفر کې او په جهالت په تیارو کې غرق پراتو، او چې کله نوح علیہ السلام رالو نو چې د چا په قسمت کې نه و او چا ونه منلو هغه خو هلاک شول او تباه شول. او سلغنی افراد هغه الله جل شانه د دغه مشکلاتو نه راوستل او دا ما او تا چې نن سبا موجود یو د دنیا په ځمکه باندې په دې دنیا کې دا خلق شته، دا هغه یو څو کسان دي. بعضې وایي 3 کسانو د نوح علیه السلام سره، او بعضې وایي 80 افرادو 80 نفرو، په هغې کې څه زنانه څه نارینه. دا د نوح علیہ السلام په تعلیماتو باندې ایمان راوړونکي په هغې باندې منونکي الله جل شانه د هغه مصائب او مشکلاتو نه هغوی راوویستل او دا ټوله دنیا د هغوی نه آباده که. بیا موسی علیہ السلام چې څه وخت رالو، د موسی علیہ السلام د بعثت نه مخکې بني اسرائیل د فرعون پر مشکلاتو کې د هغه په قسمه قسم عذابونو کې او هغه په قسمه قسم تکلیفونو کې هغوی مبتلا کړو. د سړو نه به د بنی اسرائیلو د سړو نه به د باغبانۍ کارونه، مزدوري، آبادۍ، مشکل او وزنی کارونه دا به ته اغشتل. شپه او ورځ به په دې کارونو کې لګیا کړو. د هغوی به خپل راحته، خپل چین او سکون او خپل آرام هغه لبو، او د فرعون په کارونو کې په هغې کې به شپه ورځ پراتو. د غلامۍ دور و د هغوی. د بني اسرائیلو د زنانو نه به فرعون د وینځو کار اغشتو او مختلف قسم خدمتونه به په هغوی باندې کول. انتهایی پس قوم دغه وخت کې ده. دغه وخت کې الله جل شانه موسی علیہ السلام راواستولو او د هغوی بعثت وشو په مصر کې. مصر کې موسی علیہ السلام پیدا شو او دلته ورته الله جل شانه نبوت او پیغمبري ورکړه. د هغه په تعلیماتو سره چې کله پیغمبر رالو، نه صرف دا چې پیغمبر وخت د دغه خلکو د دغه قوم آخرت سم کو او الله جل شانه ته دا خلق نږدې کله وغه ته رسایي وکړه، د دنیا د مشکلاتو نه مخلاص کړ، د فرعون د غلامۍ نه آزاد کړ، او شپه ورځ چې دا قوم دغه محکوم او دغه غلامانو
دا غي نه راوستل او بالکل آزاد کل او هغه سمندر چې په منځ کې حایلو د هغه نه پورې وتل د هغه تفصیلي واقعه تاسو چې کوم دی نو لوستي د علماو نه په درسونو کې په وعظونو عرض مې دا کولو چې چرته کې قوم په مشکلاتو کې گیر وي قسمه قسم پریشانی او مصائب وي چین او سکون نه وي دا وخت کې الله جل شانو انبیاء کرام راستولي او هغه خلک د هغې مصائب او تکالیف او مشکلات او پریشانی نه رایستی دی او د آرام او د سکون او د چین ژوند یې ورته ورکړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین چې کله هغوی دنیا ته راتلل د هغوی د دنیا د راتلو نه مخکې لږ دې ته د جاهلیت زمانه وایي دور جاهلیت په دې کې په دغه خلکو کې قسمه قسم مصائب آفات مصیبتونه اخلاقی ګراو او تنزلات دا ټول په دې قوم کې پراتو د جهل د دې قوم دا حالتو د لا علمۍ د علم نه دومره لري و چې کعبه شریفه چې نن سبا کوم خوش قسمته خلک تللي دي حج یا عمرې ته هغوی لیدلي ده د هغې نه ګیر چاپېر په مطاف کې 360 بوتان ولاړو او چې څه وخت به هغوی د کعبې طواف کولو نو د دې بوتانو به سجدې هم کولې دې ته به پرستش هم کولو په کعبه کې دننه غټ بوتانو دعا کله کله به کعبې ته ننوتل او د هغې پرستش او د هغې عبادت به په کعبه کې دننه کولو حالانکه د کعبې د بوتانو سره څه نسبت د آدم علیه السلام په زمانه کې دا جوړه شوي او بیا د نوح علیه السلام په زمانه کې بیا د ابراهیم علیه السلام په دور کې او بیا د هغې نه پس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې قریشو په لاس باندې دا جوړه شوي ده لیکن دا کور د الله جل شانه دی او دا تقاضا د خلکو نه دا کوي چې د یو خالق د یو الله د هغه بندګي تاسو کوئ دغه وخت کې مشرکینو د بوتانو پرستش کولو دا د هغوی د جاهلیت حالو په کور کې بیل بوت او بهر چې کوم دی نو بیل بوت او چې څه وخت به په سفر باندې تلو نو ځان سره به خپل بوت هم واغوشتو لکه د توخې په شان او په لاره چې چېرته به ضرورت پېښېدو نو هغې ته به سجدې کولې دا د هغوی د جاهلیت حالو اخلاقي ګراو او اخلاقی طور سره پستی په دې خلکو کې دومره وه چې په قومونو کې به جنګونه او هغه یو جنګ به د قومونو په خپله کې 40 کاله 50 کاله 100 کاله جاري و 6 کاله به هغه جنګ جاري و او بیا چې به د قوم مشر څه وخت مړ کېدو هغه به د مرګ په وخت کې وصیت کولو خپلو بچو ته خپلو نوسو ته او خپل لقام خلکو ته چې ګورې خیال کوئ یسیني چې تاسو صلح وکئ او روغه وکئ او دا جنګ پرېږده نه دا جاري ساتئ دغسې دا د هغوی د هغه جاهلیت د هغې وجه وه زنا په دغه زمانه کې عامه وه یو سړی چې د هغه به د رنګ نه به تورو او د هغه به بچي پیدا کېدل هغه به تورو نو هغه به د ښکلي بچي د پیدا کېدو لپاره خپله ښځه بل کره واستوله د قوم مشر او رئیس هغه ته به واستوله چې یو زمونږ خانداني هغه نسبت هغه ښه شي او دا اعزاز مونږ ته حاصل شي او بل بچي زما چې کوم دی نو هغه سپین او ښکلي هغه پیدا شي او د هغې نسبت به ځان ته کولو د نکاح په نوم باندې مختلفې زناګانې هغه جاري وي او د هغې نه علاوه دا د هغوی هغه اخلاقي جاهلیت ډاکې شوکې غلاګانې دا به عامې وي مسافر سړی چې به کله په لار باندې تېرېدو نو بیا به هغه سره چې به څومره مالو په لاره کې مخې ته به ورته ناست و هغه مال به یې ترنه واغوشت او هغه به ډېر په غلط طریقې سره او په غلط انداز سره چې کوم دی نو رخصتولو بیا دا اخلاقي پستۍ په دغه قوم کې موجود وي د خرچې د وجې نه او د سرمایې د وجې نه او د مالی بوج نه برداشت کولو د وجې نه دا حالت چې د چا به 4 زامنو نو په هغه 4 زامنو کې به 2 زامن چې کوم دی نو هغه مړه کړل ختم به یې کړل او 2 به یې پرېښودل هغه مشران چې کوم بلوي د پاره د دې چې زه د دی د خرچ بوج نشم پورته کولی دې 4 ته پوره کول دا خو ډېره زیاته ګرانه ده هغه به یې مړه کړل ختم به یې کړل قرآن کریم کې د هغې په باره کې الله پاک فرمایي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق تاسو خپل بچي او خپل اولاد د فقر د وجې نه او د غربت د وجې نه مه قتلوئ مونږ تاسو ته هم رزق درکوو دوی ته هم رزق ورکوو الله پاک فرمایي
دا رزق خو دې بچو ته الله جل شانو ورکوي، د دې د وجې ولې قتل کړي؟ ښه اخلاقي پستي دومره وه چې لور به پیدا شوه نو هغه لور به په ماشوموالو کې په ځمکه کې ژوندی نه نیسته. ډېر واقعات داسې شوي د څه د وجې نه؟ صرف د دې وجې نه چې سبا به دا پیغور ماته ودرېږي چې وګوره د ده لور بل کله واده شو او یو پردی سړی د ده زوم جوړ شوی دی، هغه یې کور ته رادننه کېږي. جاهلیت دومره عام شوی و. د دوی خپله کمزوري دومره وه چې روم او فارس بارني حکومتونه چې څه وخت بې غوسته په دوی باندې بې حمله کوله او خپل محکوم او غلامان به یې ګرځول او الله جل شانو یې حفاظت کولو، نو د هغې د اقتدار د اخیستو نه یې بچ ساتل. خپل حکومت نو په دوی باندې د خلکو حکومت چلېدو. دغه وخت کې الله جل شانو په دې امت باندې احسان وکړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په همدغه قوم کې مبعوث شو. الله پاک پیدا هم دلته کو او الله جل شانو نبوت هم په دې ځای کې ورکو چې څه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم رالو دا قوم په انتهایی تیاره کې پرتو. پیغمبر علیه السلام 2 څیزونه دې قوم ته وړاندې کړل، بس هغه بیانول زما مقصد دی. هغه کوم 2 څیزونه دي؟ یو یې دا وفرمایل انما بعثت معلما، زه تاسو ته مبعوث شویم او الله پاک راستولم په حیثیت د یو معلم چې زه تاسو ته تعلیم درکړم. دویم دا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه دې لپاره مبعوث شویم راغلی یم چې تاسو ته ښکلي اخلاق وړاندې کړم. د دې 2 احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې کې امت ته دا درس دی چې کله په یو قوم باندې پستی راځي او په هغې باندې زوال راځي د هغې غټې غټې وجې 2 وي. یو دا چې په هغې کې علم ختم شي او جهل پکې راشي، د خپل مذهب نه لا علمي، د مذهب د تعلیماتو نه لرېوالی او په هغې کې جهل او بې علمي راتلل، جهالت دا غټه بنیادي وجه ده. دویمه وجه دا ده چې کله په قوم کې اخلاق ختم شي، ښکلي اخلاق، او په هغې کې اخلاق سیئه بد اخلاق راشي، ښکلي اخلاق ترې نه لاړ شي، دغه قوم چې کوم دی نو ورځ تر ورځه په پستۍ باندې په ښکته باندې راځي، ان تر دې چې دی یا په دنیا کې ژوندي وي خو په مثل د مړو وي. چې یو قوم کې علم نه وي او په هغې کې اخلاق نه وي نو د هغې هغه ژوند د نه ژوند برابر دی. قرآن کریم کې داسې خلکو ته الله جل شانو اشاره کړې ده اولئک کالانعام بل هم اضل، دا خلق په مثل د انعام د چوپایه او د څاروي، لکه څنګه غوا، غویې او ګډه او بیزا او خرا او سنډه او میخه دغسې دا خلق دی. بل هم اضل، بلکې دا د هغوی د لاندې چې کوم دی نو ډېر زیات لاندې دي، ښکته دي. او دا ښکته والی د حیواناتو نه ولې دی؟ ځکه چې د هر یو څیز دپاره یو دایره کار دی، یو مقصد دی، یو پلیټ فارم الله جل شانو تیار کړی دی چې په هغې باندې دغه څیز روان وي، دغه مخلوق دی خپل منزل مقصود ته رسیدی شي. او کله چې د هغې نه افادیه پاشي نو بیا نه. او د حیواناتو دپاره الله جل شانو یو طریقې کار جوړ کړی، په هغې باندې حیوانات ټول روان دي. هر یو څیز هغه د الله جل شانو په تسبیح کې، د هغه په ذکر کې، د هغه په بندګۍ کې لګیا دی، نو هغه په ټیک او درست لار باندې دی. غوا غویې د کوم مقصد دپاره پیدا کړي دي هغه د هغې نه پوره حاصلېږي، پی ورکوي، ایوي درته کوي، اوبه راوباسي، نور چې څومره اعمال ترې نه اخلي هغه تا ته کوي. خپل مقصد دپاره الله جل شانو پیدا کړی، هغه پوره دنیا کې د هغه نه حاصلېږي. انسان چې د کوم مقصد دپاره پیدا کړی ده نه دا نه حاصلېږي، نو دی د حیواناتو نه لاندې دی، د هغوی نه بدتر دی. قرآن کریم کې داسې خلکو ته الله جل شانو په لومړۍ پاره کې فرمایي صم بکم عمی فهم لا یرجعون، دا خلک کاڼم دي، دا ګونګیانم دي، دا ړاندم دي، ځکه چې د دې اعضاو نه دی کار وانغشت. عرض مې دا کولو چې د قوم د پستۍ او د قوم د زوال دا 2 بنیادي وجې وي. یو جهالت په هغوی کې عام کېدل او د مذهب نه لرېوالی او دوري، او دویم څیز چې کوم دی نو د هغوی اخلاقي ګیراو. دا دواړه بنیاد دی. زما عزتمندو د علم مثال او د مذهب نه واقفیت مثال چې د خپل مذهب نه دین اسلام نه ته واقف یې، د دې مثال په شان د رڼا دی، د نور دی. او د اخلاقو مثال دا په شان د سټیم دی چې په انسان کې دننه وي. نن سبا یو معمولي غونې ګاډی مثلا په توره تیاره کې ته خپل ګاډي کې ناست دی، په موټر کې ناست دی او هغه چلی، د هغه دپاره لار نشته دی چې په کومه لار باندې ته بیایې، لاره صفا نه ده، نو دی بیا نشي تللی. که خټې وي، چکړې وي، ورانه وجاړه لار وي، مزل په هغې باندې ګاډی نشي کولی. او که په دغه ګاډي کې تیل نه وي، ګیس پکې نه وي چې په هغې باندې دی چلیږي،
نو بیا په دیکو باندې به یو څو قدمه بیا مخکې ودرېږي، بیا به یو 2 قدمه لاړ شي، بیا به ودرېږي، نو په دې تللی نه شي. په دنیا کې د انسان په دې لاره صراط مستقیم باندې د تګ دپاره دا 2 ذریعې دي چې یو هغه سره د علم رڼا وي، دته باطل او حق دا بالکل صفا ښکاري، ضروري شی موزي او د فیدې او د نفي څیز هغه ورته بیل او صفا ښکارېږي، دته واضح پته لګېږي چې دا زما د نقصان شی دی او دا زما د فیدې شی دی، په دې کې مې ضرر دی، په دې کې مې تاوان دی، او په دې کې مې ګټه ده او فیده ده، دا ورته ښکارېږي، دا رڼا ورسره وي، دغه د علم رڼا ده. او بل طرف ته په ده کې دننه سټیم موجود وي چې هغه د ښو اخلاقو دی، د الله جل شانه سره محبت، د هغه نه یره، خوف او تقوا دا وي پکې، نو دی په دې لاره باندې تلل کوي. که چېرې رڼا د علم ورسره نه وي نو بیا به کله ضروري لاس ته اچوي، هغه څیز چې هغه د دپاره موزي وي هغه به اختیاري ده ته به نقصان ورسېږي. او چې کله پکې اخلاق نه وي، رڼا ورسره شته دی، نو دی به د دغه علم په وجه باندې په بدعاتو کې، په کفریاتو کې مبتلا شي، لاره به خطا شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما عزتمندو دې 2 څیزونو ته اشاره وکړه، انما بعثت معلما. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زه تاسو ته الله جل شانه معلم او تعلیم ورکوونکی راستولم. او بل حدیث کې بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دې دپاره راغلی چې زه مکارم اخلاق او ښکلي اخلاق ستاسو دپاره پوره کړم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې لومبۍ وحي کله راغله، په هغې کې دغه علم او تعلیم طرف ته اشاره وه، او تاسو ته هغه معلومه ده، اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن کریم ړومبۍ وحي ړومبني آیات دا نازل شوي، په دې کې الله جل شانو د 2 څیزونو تذکره کړې ده. اقرأ باسم ربک الذي خلق، ته وایه اولولا پړ تو، د لوستو امر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کړی دی، او تحریر یو سړی لوستی شي چې دی پوه وي په هغې باندې. او بیا په دغه آیتونو کې الله پاک د قلم ذکر راوړی دی، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، هغه ذات چې هغه په قلم باندې تعلیم ورکړی دی، ښودنې کړي ده، لیکي خلکو ته ښولی دی، او انسان ته هغه څه ښولي چې دی په هغې باندې پوهېدو نه. په دې کې د مذهب تعلیماتو طرف ته چې کوم دی نو د 2 څیزونو ته اشاره شوه چې د هغې یو تعلق د ویلو سره دی او بل د لیک سره دی. خو زما عزتمنو دغه لوستل او ویل چې کوم مونږ او تاسو نن سبا کوو او د دنیا د ژوند تېرولو په کار راولو، مثلا د هغې لوستو او ویلو په ذریعه باندې په هغې باندې د تجارت طریقې زده کول، روزګار زده کول، ملازمت په هغې باندې کول، د دنیا د ګټې طریقې زده کول، دا بېشکه دا د انسان د ژوند سره تړلي څیزونه دي. انسان دی به کسب کوي، دی به ګټه کوي، او دی به د ځان دپاره چې کوم دی نو یو کار روزګار اختیاروي، د هغې دپاره به دی تعلیم هم زده کوي، عصري علوم هم وایي، دا چې د شریعت سره متصادم نه وي او د هغې سره تعارض او تضاد نه وي، د هغې په مقابله کې نه وي، د قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو د شریعت خلاف نه وي، نو د جایز. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې امت ته کوم تعلیم ورکړی هغه دا تعلیم نه دی. د دې تعلیم مقصد یا رزق حاصلول وي، یا کپڑا او لباس حاصلول وي، او یا د استوګنې بندوبست کول وي ځان ته. او دا 3 واړه څیزونه او د دې سره چې څومره لوازمات دي دا ټول الله جل شانو حیوانات او مارغانو ته ښولي. هر یو حیوان د خپل ځان دپاره د رزق بندوبست کوي، سحر وځي او ماښام کور ته راځي، او چې څومره رزق د هغه دپاره مناسب دی او په کار دی هغه الله جل شانو ورکوي، او ډکې خېټې ماښام کور ته واپس راځي. او که د ده په خپله جاله کې او په خپل ځای کې بچي وي نو هغه بچو ته هم ځان سره رزق راوړي او د هغې بندوبست هم کوي. هر یو حیوان د خپل استوګنې په طرز باندې پوهېږي. تاسو د مارغانو ته وګورئ، په ونو کې جالې اچولې دي، په دې انداز باندې خپل ځان ته ځای جوړ کړی دی چې دی او د ده بچي پکې وخت تېرولی شي. یو زمری او ګیدړ او بل یو حیوان په ځنګل کې ځان ته ځای جوړ کړی وي، غار سمسی کنستی وي، په هغې کې هغه وخت تېرولی شي. یو جولا چې معمولي غونې حیوان دی، هغه ځان ته د خپل رهایش لپاره بندوبست کړی چې خوراک وکړي واپس خپلې جالې ته راشي. د ګبین مچیو ته وګورئ، هغه خپل ځان دپاره داسې بندوبست کړی چې د رزق دپاره بیلې خانې، د بچو دپاره بیلې خانې، او کوم کسان چې هغوی مزدورکار دي او هغه وږې د ګبین جوړی، ببوزې جوړی، د هغوی بیل خانه، او بیا په ځان باندې یو امیر مسلط کول او د هغه په ماتحتۍ کې کار کول، دا ټول انتظام الله جل شانو هغې ته ښولی تعلیم ورکړه. دې نه معلومیږي چې په دې څیزونو کې د انسان سره حیوان دا شریک دی، د خوراک څښاک
د ګټې طریقې، د رهن سهن دپاره د بود و باش طریقې، او دغسې خپل ځان دپاره چې کوم دی نو یو څیز تیارول او په دنیا کې وخت تېرول د هغې طریقې ورته ښولې دي. دا خو خلاصه کې چې نن سبا انسان دا دعوې کوي چې د فلانکي بیماري علاج مونږ وروسته فلانکي بیمارۍ دپاره. د هر یو حیوان ته الله جل شانه د هغه د بیمارۍ نه د علاج طریقې ښولې دي. قاری طیب صاحب د دارالعلوم دیوبند محتمم هغه یو واقع په یو کتاب کې لیکلي د هغه ذکر کوم. فرمایي چې په هندوستان کې موږ یو ځای د راجپوتان هلته لاړو. په هغه ځای کې بیزوګان دي ډېر زیات شادوګان. کوم ځای ته چې زه لاړم هغه خپلو عزیزانو رشته دارانو څخه هغوی د دې نه ډېر زیات تنګ وو. روزانه به د هغوی کورونو ته دیوالونه یې نه وو، پناهي نه وه، او که پناهي وم نو هغه کورونه په دې انداز باندې جوړو چې هغه ځای د غره ځای و، د هغې کور چت چې کوم دی نو هغه به غر سره لګېدلی او نو د غر نه به شادوګان راکوز شول د شپې. او بیا په کور کې چې به کوم لوښي کې کودي پراته وو ډک او تش، په هغې کې به یې خولې والې، کپړه به یې واغېسته، هغه به یې یوړه نشلوله به د کور مالک به ورته کتل، کشې ورته نه شو کولی. بل حکومت په هغې باندې پابندي لګولې وه چې دا حیوان به وژنې نه. دی وایي چې مونږ ډېر زیات تنګ رالو، د هغه ځای چې کوم خلک وو هغوی سره مونږ څه پکې مړم کړل پټ پټ، لیکن په هغې هغوی کمېدل نه. بیا مونږ یو ځل سوچ وکړو چې بازار ته ځو او زهر راړو، دا زهر دی ته په روټۍ کې په وړو کې ګډو، په دې سره به دا مړه شي، مونږ به ترېنه خلاص شو. مونږ وایي زهر راړل او په وړو کې ما هغوی ته ګډ کړل او تقریبا 50 روټۍ مونږ د هغې نه تیارې کړې په خیمه کې. هغه مې د کوټې د پاسه په چت باندې ګیر چاپېر خورې ورې کېښوې، مونږ داسې کېناستو پټ ګورو چې دا شادوګان څه وخت راشي او دغه روټۍ به پخلو کې اوچتې کړي او بس هغه ساعت چې څنګه یې وخوري داسې مړي، ځکه چې دا خو زهر دي. اوږده واقع ده، مختصره ما فرمایي چې مونږ ناستو دغه وخت کې یو څو دا بیزوګان رالل، لنګوران غټ غټ، او چې څنګه رالل نو روټو ته نږدې کېږي نه، لرې کېناستو. هر یو څیز ته الله جل شانو شعور ورکړی دی، عقل انسان ته ورکړی، خو شعور یې هر یو څیز ته ورکړی دی. د حواسو په ذریعه باندې دا معلوموي چې دا شی زما د نقصان دی او که د فایدې دی. دی لرې کېناستو او یو دوه درې کسان دي، بیزوګان دي، شادوګان، یو بل ته ګوري او روټۍ ورته ګوري. قاری طیب صاحب رحمه الله فرمایي چې موږ په خپل زړه کې وایي چې د یو بل ته دا وایي چې دا روټۍ دغسې ولې پرتې دي. د نن نه وړاندې خو داسې څرګند شی مونږ چې ته نه ولیدلی، نن دا پردي دي، په دې کې څه چل دی. هغوی هغې ته نږدې نه شول، بیا لاړل واپس او د هغوی نه ډېر رالل، 10 بیزوګانې ځان سره راوستل. هغوی رالل نو په هغې کې یو کس چې کوم دی نو هغه مخکې شو، یو روټۍ یې ماته که نیمه یې که په منځ باندې، او بیا یې پوزې سره نږدې که بوی یې که او بیا یې کېښوه. بیا واپس لاړل ځنګل ته. مونږ وایي چې زه دا خو ښکار لاړ اوس دی نشي هلاک کړی. څه ګورو چې بیا ډېر زیات راړل، تقریبا 2-2.5 شادوګان دي، او د هر یو سره په لاس کې یو شنه لخته د هغې سره شنې پاڼې دي، د یو ونې نیسانګې را شکولې دي، هر یو سره شنې پاڼې دي په لاس کې. په منډه په لین کې را روان دي، مونږ پټ ناست یو، مونږ دی ویني نه. یو څو په هغوی کې وړاندې شول او هغه روټۍ ټوکړې کې 4 ټوکړې د یوې روټۍ نه جوړې، او بیا یې هر یو چې کوم دی نو را مخکې کېږي، یو ټوکړه یو په خوله کوي، ورپسې هغه شنه لخته د شنو پاڼو هغه په خوله نه باسي، خوري او ځنګل طرف ته منډې وایي، یو هم پکې را پرېنوت. هغه ټول لاړل. زمونږ ذهن کې الله جل شانو دا خبره واچوله چې دغه شنه لخته او دا پاڼې دا الله پاک د دې څیز دپاره، د دې زهر دپاره علاج پیدا کړو، په دې کې د هغې دارو. او دغه بندر چې حیوان دی الله پاک دې ته دا ښولی چې دې کې ستا علاج دی، دا زهر چې کله وخورې نو دې سره دا نقصان نشي کولی. هغې کې یو هم را پرېنوت، دغسې ټول ژوندي لاړل. عرض مې دا کولو د دې واقع مقصد دا دی چې انسان خو خلاصه کې حیوان د خپل بیمارۍ علاج په هغې باندې دی پوهېږي. د هر یو څیز دپاره جدا علاج دی. دا ترقي چې دا ایلوپیتک دوایانې دي، دا هومیوپیتک دي، دا یوناني دوایي ده، دا د انسان یو خپله لار دی، یو لین دی. د حیواناتو دپاره د علاج دپاره خپل طور طریقې ښودلي دي، په هغې باندې هغوی ښه پوهېږي. دې نه معلومېږي چې کوم علوم انبیاء کرامو دنیا ته راوړي دي هغه دا نه دي. دې کې امتونه پرېښودي دي، هغوی ته لار ازاده پرېښودي ده چې تاسو پوه شئ او ستاسو روزګار چې ځان دپاره کوم قسم طور طریقې اختیارولی شي هغه دې وي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خصوصیت سره او انبیاء کرامو نور چې کوم تعلیمات راوړي خپل امتونو ته، هغه تعلیمات د وحي دي، د الله جل شانه د طرف نه احکام چې هغه عبادات او معاملات او نور چې څومره د دین شعبې دي په هغې باندې هغه منحصر دي. عرض مې دا کولو چې بنیادي وجې د انسان د اخلاقي پستۍ د تنزل لپاره او د هغه د زوال دا دوه دي چې
چې یو په هغه کې د مذهب نه لرې والی وي. زما عزتمند چې څو پورې ما مذهب سره ځان نه وي نږدې کړی، د خپل مذهب په باره کې تعلیمات هغه درته نه وي معلوم، او داسې ادارې چې په هغې کې د دغه پرچار کېږي او تعلیم و تعلم کېږي، دې سره خپل ځان په څه درجه کې نه وي تړلی، نو په مذهب باندې چې کوم دی نو کامیابي نشي حاصلېدی. دنیا کې به یو سړی ډېره زیاده ترقي وکړي، لیکن مذهبي لحاظ سره به الله پاک ته نږدې کېږي هله چې دی کوم اعمال کوي د هغې اعمال و علم د څخه وي. دویم اخلاقي تربیت د انسان شوی وي، داسې ځایونه، داسې اشخاص، داسې ادارې چې هغه د انسان د اخلاقو تربیت کولی شي د هغه سره ځان وتړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د صحابو د ورځې او د شپې د اخلاقي تربیت خیال ساتلو. دا مختلفو واقعې ځای په ځای ذکر شوي هم دي. یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شپې ووتو، صحابه کرامو حالات معلوموي، دا ابتدا ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې تاسو ټول پیژنئ خلیفه اول دی د پیغمبر علیه السلام، په هر دور کې او په هر موړ کې چې کوم دی نو په کار راغلی دی حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه. قرآن کریم کې هم د هغوی تذکره ده او خلیفه اول دی. پیغمبر علیه السلام د شپې په چکر ووتو، د خپلو صحابو حالات معلوموي چې دی څه کوي. د صحابو د حالات نه به غفلت کې کېدو نه، مونږ او تاسو د بچو د حالات نه ځان نه خبرو، په کور کې د ښځې او د لوڼو د حالات نه ځان نه خبرو چې دی کې مذهبي ګراو او اخلاقي ګراو څومره دی، د مذهب نه څومره لرې دي، په معصیاتو کې څنګه مبتلا دي، د دی د آخرت اعمال څنګه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کور ته لاړو، غوږ یې کېښو پټ چې دی څه کوي، د شپې وخت او حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه ولاړ دی تهجد ته پاڅېدلی، قیام اللیل صلاة اللیل هغه کوي ولاړ دی. قرات د قرآن پاک چې وی نو په دې انداز باندې وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر په ګرانه باندې اوري، نږدې شو ورسره خو ډېر په ګرانه اوري، رو رو یې وی. بیا د هلته روان شو، حضرت عمر رضی الله عنه د هغه ځای ته لاړو، هغه یو کتو نو هغه هم پاڅېدلی دی، په مونځ باندې ولاړ دی، او هغه چې کوم دی نو قرات لولي د دومره په چغو چغو یې وی چې کور هغه افراد خلاصه کوي چې خوا کې ورسره کوم ګاونډیان دي هغه یې هم اوري. سهار شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو واپس لاړو خپل ځای ته، او چې کله دا دواړه حضرات رالل نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه تپوس کوي چې بیګا تا په مونځ کې قرات وی، خو ستا په قرات باندې څوک پوهېدل نه، نږدې به سړی ودرېد نو ډېر په ګرانه به یې اورېدل، دا ولې تا داسې وي. پیغمبر علیه السلام د هر یو کس نه لومبی به د هغه مقصد حاصلولو چې د ده نیت څه دی په دې کې، او دی دا کار ولې کوي، په کوم نیت باندې کوي، په کوم مقصد یې کوي. صحابه کرامو بې مقصد یو کار نه کولو، نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه تعلیم ورکړو. حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه ورته فرمایي اسمعت من ناجیت، یا رسول الله رورو مې ځکه وی چې زه هغه ذات ته اورم چې کوم زما اواز اوري، پټه م اوري، په زوره م اوري، او هغه ته په زور باندې اورولو ته ضرورت نشته، هغه سره ما خبرې کولې. دا د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه یو حال او دا کیفیت و چې هغه ته مزه او خوند په دې کې محسوسېدو. بیا د حضرت عمر رضی الله عنه نه تپوس کوي چې خطا په زوره زوره ولې وي، دومره چغې دې ایستې چې په کور کې افراد خلاصه کې چې په چم ګاونډ کې خلکو ستا آواز اورېدو. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي چې یا رسول الله لأوقظ الوسنان ولأطرد الشیطان، دې دپاره مې په زوره وي چې دا اوده خلک هم پاسوم، چې دی هم پاسي الله ته ودرېږي، په خپله باندې نیک عمل کولو، او بل قسم زما سره په دې کې شریک شي. لومبی د کور افراد او بیا نور، هغوی کې جرات او په هغه کې چې کوم دی نو سختي و، د دین په باره کې شدت و، هغه دا خوښول چې دا معاشره او دا ماحول نور هم سم شي. او بل مې د دې دپاره وی لأطرد الشیطان، چې شیطان د ځان نه دفع کم او لرې کم. دې نه معلومیږي چې کله سړی په زور باندې د قرآن پاک تلاوت کوي، ذکر و اذکار کوي، نو دې سره شیطان لرې تختی. لکه څنګه د اذان په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې کله اذان شروع شي نو دغه وخت کې شیطان چې تر څو پورې د اذان آواز اوري دومره پورې دی لرې تختی منډه وایي، داسې ځای پورې ځي چې هلته کې د اذان آواز دی نه اوري، او چې کله اذان ختم شي نو دی بیا راشي، او چې کوم سړی په مونځ باندې ولاړ وي د هغه په زړه کې وسوسې، شکوک او شبهات دا اچوي. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته دا دوه څیزونه وښول، او چې کله په هغوی کې دا رالل علم پکې رالو او اخلاق پکې رالل، نو دغه قوم چې د دنیا نورو قومونو په دی باندې حکومت کولو، دی په ټولو باندې غالب شول بیا، او د هغوی تعلیمات تر زلو کالو پورې هغوی د دنیا په غټو اقوام باندې به حکومتونه کړي دي، او د هغوی نوم چې به چا اورېدو، تذکره به چا اورېده، نو هغه به ترې نه یېرېدو. الله پاک دې مونږ ته د دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا رسول کریم.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف وایي. عزیزانو طالبانو او محترم مسلمانانو، د قرآن کریم په دې آیت کې الله جل شانه مسلمانانو ته حکم کوي چې تاسو په نیکو اعمالو کې د یو بل نه وړاندې شئ. اعمال پاغې کې د یو بل نه تیزی ښکاره کوي، د یو بل نه د مخکې کېدو کوشش کوئ. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، د خپل رب مغفرت طرف ته وړاندې شئ، د الله جل شانه بخشش ته د یو بل نه مخکې شئ. او داسې جنت ته وړاندې شئ عرضها السماوات والارض، چې د هغې پلنوالی ځمکه او اسمانونه دي. دا ځمکه او د اسمانونه چې راغونډ کړي دا د هغې جنت عرض دی، دا یې پلنوالی دی. اعدت للمتقین، او دا جنت د متقیانو لپاره تیار شوی دی، پرهیزګارو خلکو لپاره چې څوک د الله جل شانه نه یریږي. قرآن کریم کې زی پزی اللہ جل شانہ خیرات، اعمال صالحہ، مغفرت او جنت طرف ته د مسارعات د استباق حکم کړی چې یو بل نه مخکې شئ، یو بل نه وړاندې کېږئ. په دې کې تیزی ښکاره کوي او سستی په دې کې مه کوئ. نیک اعمال په دنیا کې زر زر اختیاروئ، اسینی چې دا نیک اعمال در نه فوت شي. زما عزتمنو د انسان سره نفس او شیطان لګېدلی، او نفس او شیطان یوم په دې کې دا نه غواړي چې ته داسې یو عمل وکړې چې په هغې باندې الله جل شانه تا نه رضا شي، خوشحال شي او ته د جنت مستحق وګرځې. دی دا نه غواړي. نفس او شیطان دا غواړي چې انسان په معصیاتو کې مبتلا شي، په ګناهونو کې مبتلا شي. او شیطان خاصم جهنم ته تلونکی دی، نو دی نور خلک هم ځان سره ملګري کوي. او شیطان د انسان سری او ښکاره دشمن دی. د دې دشمنی بالکل واضحه ده. قرآن کریم کې الله پاک ځای په ځای ذکر کوي. دا شیطان دا غواړي
چې تاسو په نیکو اعمالو کې رستو شئ وړاندې نه شئ د یو بل، او په معصیاتو کې تیزی ښکاره کړي، ګناه کې د یو بل نه مخکې شئ. او دې کوشش هم دا کوي، وسوسې هم د انسان زړه ته دا اچوي، د نیکۍ تصور او خیال او اراده دا کوشش کوي چې دا د انسان نه مزغو نه وځي، او د ګناه تصور او خیال چې کله راپورته شي نو د شیطان او د نفس دا کوشش وي چې هغه پوخ شي او د اراده وکړي او هغه عمل ته نه صادر شي، دا ګناه دی وکړي. دا د کوشش مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله او الله جل شانه په قرآن کریم کې د دې تعلیم را کوي او امر ځای په ځای کوي او ترغیب را کوي چې تاسو مسارو ته کوي په نیکو اعمالو کې د یو بل نه وړاندې شئ. په دې کې تیزی ښکاره کوي. پیغمبر علیہ السلام عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ یو صحابی دی، هغه وایي زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مدینه منورې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه رالم. پیغمبر علیہ السلام نمازیګر مونځ کول، مونځ کې ورسره شریک شم، او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مونځ نه فارغ شو چې څنګه سلام وګرځولو نو سلام ګرځولو سره فوراً پاسېدو. صفونو کې صحابه ناست دي، ټول خلق په جماعت کې دی. پیغمبر علیہ السلام ډېره جلتی وکړه او هغه ساعت پاسېدو او د امهات المؤمنین د بیبیانو کوټې د جماعت د دیوال سره متصل وي، د یوې کور ته لاړو. صحابه ناست دي، بیا پیغمبر علیہ السلام واپس رالو. صحابه حیران چې داسې کوم یو کار دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره جلتی وکړه، آیا څه ضرورت دی؟ طبي تقاضا یې وه یا بل یو داسې ضروري کار و چې پیغمبر علیہ السلام څنګه سلام وجرست فوراً پاسېد. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس رالو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو وایي چې زه زر لاړم د مونځ نه پس، زمونږ په کور کې د صدقې مال راغلی او هغه تقسیم شوی و، په هغې کې لغونې حصه پاتې وه، سپین زر یا سره زر هغه تقسیم شوي نو. زما ذهن ته هغه راله، ما وی چې اسینې د شپه دغسې تېره شي او دا وخت را باندې دغسې تېر شي، هغه زمونږ په کور کې دا مال پروت دي. زه زر لاړم، ما حکم وکړو چې دا تقسیم کوي او چا مسکینانو غریبانانو مستحقینو ته یې حواله کوي. چې کله لاړم دا امر مې وکړو، ځان مې خلاص کړو، بیا تاسو څخه واپس راغلم. اوس دا یو طاعت ته نیکي ده. پیغمبر علیہ السلام حکم هم کوي او تعلیم هم د دې خبرې ورکوي او عملي طور سره نمونه هم ښیي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څنګه طاعاتو طرف ته سبقت وړو. یو نیک عمل مثلا انفاق فی سبیل الله او په غربا او فقرا او مساکینو باندې د مال د صدقې خرج کول، دا یو نیک عمل له طاعت ته. پیغمبر علیہ السلام موږ ته تعلیم راکوي چې په دې کې دومره تاخیر کول نه دي پکار، دا فوراً کوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک راځي چې کله به د شپې سهار مونځ ته پاسېدو نو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې د بسترې نه به څنګه پاسېدو، ویښ به شو نو وسه به بیا به فوراً نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوپ کو د خپل ځای. دا ولې؟ دا هغه مسارات الی الخیرات، نیک عمل طرف جلتی وه. یو عجلت ته په نیک عمل کې تیزی. احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې د هغې نه منع راغلي چې یو سړی په طاعاتو کې په نیک عمل کې عجلت کوي. العجلت من الشیطان، تیزی کول او جلتی دا د شیطان عمل دی. او یو مسارعات دی، په دې کې فرق وپېژنئ. مسارعات دې ته ویل کېږي چې ته یو نیک عمل په باره کې ستا اراده ستا په زړه کې راوچته شوه او د هغې تصور او خیال ستا په ذهن کې راپورته شو او د هغې د هم په درجه کې یا د خاطر په درجه کې د هغې تصور ستا ذهن ته رالو، نو په دې کې جلتی کوه. څه مطلب؟ په دې کې تاخیر مه کوه، د عمل زر کوه، اسینی چې دا فوت نشي. دغه مسارعه او دا جلتی د دې نه ده چې دا فوت نشي. کله په 2 منټو کې دننه د انسان په زړه کې داسې خیال راشي بیا چې د هغې نیک عمل او د طاعت هغه تصور او خیال د ذهن نه وتې، هغه عمل ته بیا پاتې شي. شیطان او نفس په باندې غلبه وکړي، طبي تقاضې ورته راوړاندې کړي. دا د نفل په باره کې خیال راوچت شوی، د قرآن کریم تلاوت، د تسبیحات، د مطالعې د کتابونو، بل یو نیک عمل، لیکن نفس او شیطان په باندې غلبه وکړه. هغه سوچ او هغه خیال
هغه تصور د ذهن نه وایستللی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د دې خبرې تعلیم راکوي چې اسینی دغه عمل د بیا پاتې شي، فوت نشي. پیغمبر علیه السلام په خپلم موږ ته دا تعلیم راکړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمولات هم دغسې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو هغه هم دغسې کول. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې په جنگ احد کې چې کله سختی و په مسلمانانو باندې، یو کس رالو صحابو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي د هغه په لاس کې په موټي کې کجوري وي. پیغمبر علیه السلام ته وایي چې یا رسول الله ان قتلت فی سبیل الله فاین انا، که چېرې زه وجنګېدم او د الله په لار کې قتل شم نو زما ځای او بیا کوم ځای کې وي، زه به چېرته ځم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فی الجنه، جنت ته به ځې. فالقى طمیرات وقاتل حتى قتل رضی الله عنه. هغه کجوري په لاس کې وي. نو صحابه وایي حضرت جابر رضی الله عنه چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده چې ته د الله په لار کې وجنګېږې او شهید شو نو ته به جنت ته ځې. نو هغه صحابي فوراً هغه کجوري وغورځولې. دومره وخت یې په ځان باندې نه برداشت کولو تېرېدل چې دا کجوري مې خوړلی وې، په هغې باندې مې خپله لوږه مړه کړې وې. هغه لوږه یې مړه شي، هغه یې وغورځولې او د الله جل شانه په لار کې وجنګېدو تر دې چې شهید شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیر او بشارت ظاهره د الله جل شانه به دغه ته په جنت کې ځای ورکړی. خو تاسو دې تیزی ته وګورئ مسارع علی الخیرات چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولې نه د یو نیک عمل په باره کې اوري طاعت، هغې طرف ته څومره زر دی وړاندې کېږي او جلدي کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کې چې ما ستاسو په وړاندې ولوسته فرمایي بادروا بالاعمال الصالحه فتنا قطع الليل المظلم. کله په انسان باندې داسې حوادث راشي، داسې فتنې راشي، داسې مصائب او مشکلات راشي چې دی بیا نیک عمل کول غواړي، د ده طاعاتو ته زړه کېږي لیکن دی بیا کولی نشي. پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو اعمالو کې جلدي وکئ، نیک اعمال ځان ته آخرت ته ذخیره کوي او زر زر کوئ. د داسې فتنو نه وړاندې که قطع الليل المظلم چې هغه به د شپې د تورې تیرې په شان وي، هغه فتنې په هغې کې به د نیک او د بد، د حق او د باطل بیا پته نه لګېږي، د مضر او د نافع، د ضرري څیز او د نفع د څیز به پکې پته نه لګېږي، ښه او بد به بیا تمیز نه کېږي په هغې کې. سړی به سوچ نشي کولی چې زه څه وکړم. د هغې نه مخکې مخکې تاسو نیک اعمال وکړئ. او دا فتنې به داسې وي یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. سحر به یو سړی مؤمن وي په حالت د ایمان کې، ویمسی کافرا، او ماښام به دی بیا کافر وي، ایمان به پرېښودی وي. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ماښام به صاحب ایمانو او چې شپه تېرېده نو بیا په داسې فتنې راغلی وي چې بیا به ایمان له لاس وینځلي، سهار به دی بیا کافر وي. یبیع دینه بعرض من الدنیا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی به خپل دین د دنیا په لغونې سامان او متاع باندې خرڅوي، په هغې به دی راضي کېږي. چېرته ورته معمولي غونې دنیوي غرض ښکاري، دی به خپل دین خرڅوي. سود ته لاس اچول، تاسو نه تپوس کوم چې یو سړی د دنیا د غرض لپاره ربا اختیاروي، سود دا دین پرېښودل نه دي. دروغ ویل د دنیا د ګټې لپاره دا دین پرېښودل نه دي. خیانت کې مبتلا کېدل د دنیا لپاره دا دین پرېښودل نه دي. د بل کس نه زیاتې پیسې په ظلم زیاتۍ باندې وصولول دا ترک د دین نه دی. حرامو ته لاس اچول د دنیا د ګټلو جمع کول لپاره دا دین پرېښودل نه دي. دا ټول چې کوم دی نو اعمال د دین دي او د دې خلاف ورزي کول، رښتیا پرېښودل، دروغ اختیارول، امانت پرېښودل، خیانت اختیارول او صحیح عمل پرېښودل، ترکول او رشوت اختیارول، دا ټول چې کوم دی نو د دین خلاف د دین وایي. څه دین خو د دې څیزونو مجموعه ده، په خپله باندې خو د دین څه شکل و صورت نشته. عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات دغه دین دی. عقاید چې یو سړی عقیده پرېږدي د دین، خو دین یې پرېښودو. عبادات ترکي د دنیا لپاره دین یې پرېښودو. نو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې فتنې به راشي یبیع دینه بعرض من الدنیا، د دنیا د لږ متاع لپاره او د لغونې سامان لپاره به دی خپل دین خرڅوي او خپل ایمان خرڅولو ته به دی تیار وي. د داسې فتنو د راتلو نه مخکې مخکې تاسو اعمال وکئ. نه زما عزتمندو، کله چې په انسان باندې داسې حالت راشي، مثلا دی د واعظ په مجلس کې ته ناست، د دروغو په باره کې ته اواز واورېدو چې دروغ بد شی دی، ګناه ده،
او د دې په مقابله کې رښتیا ویل الله په باندې راضي کیږي او ستا زړه کې دا خیال رالو دې خبر اورېدو سره چې زه خو دروغ ویم نو بیا فورن هغه ساعت توبه وباسه پرېږده ترک یې کړه اسني د دې مجلس نه پاسې او بیا دغه خیال او تصور هم ستا ذهن ته نه راځي د حرامو په باره کې د چا د خولې نه واورېده چې دا شی حرام دی او زه په حرامو کې مبتلا یم دغه وخت کې د سوچ راځي چې زه هم په دې عمل کې مبتلا یم دا حرام کوم نو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ساریو الی مغفرة من ربکم دغه وخت کې توبه وباسه او دا الله جل شانه مغفرت ته او بخشش ته وړاندې شه دا سوچ مه کوه چې دا به زه بیا رسته پرېږدم بالماضی د موس په باره کې د واعظ و نصیحت واورېدو د موس د فرضیت باره کې د خبرې واورېدې او کوم یو سړی چې قصدن موس پرېږدي د هغه دپاره څه حشر دی د هغه دپاره په دنیا کې په قبر کې په آخرت کې څه عذابونه دي دا دې واورېدل ذهن کې دې راغله چې زه خو تارک الصلات یم کله موس کوم او کله نه کوم چې سمې مې راشي نو موز مې وکړو او که نه نو پرېږدم او ترک کوم او دا خو د زمانو راسې دغسې را روانه ده زما به په ورځ د قیامت څه حشر وي الله جل شانه ته چې زه مخامخ شم بیا به زما سره هغه څه معامله کوي دغه خیال د ذهن ته رالو فوراً توبه وباسه او د الله جل شانه دغه فریضه اختیار په سود کې مبتلا او د هغې حرمت باره کې دې واورېده نو مسارعات کوه دغه وخت کې د سود نه توبه وباسه تا ته پته نه وه ته واورېدل چې دا حرام دي د هغې دپاره هیلې بانې چل ول دا مه لټ فوراً هغې طرف ته مسارعه کوه چې یا الله تر اوسه پورې مې کړي دي بد مې کړي آینده دپاره زما توبه بیا به داسې کار نه کوم په غلا کې لګیا په غلطۍ کې لګیا په زنا کې لګیا په نشو کې لګیا په بل یو بد عملۍ کې مبتلا او چې څه وخت د هغې په باره کې واورېدل ذهن کې د خپله خیال راوچت شو یا چېرته یو مجلس کې ناست وي د هغې بد دې واورېدل نو فوراً هغه ترک کوه نیک عمل اختیار وه یا مثلا تا سره مال دی زکات یې تر اوسه پورې نه دی ایستی مال د سره دی او په غلطو لارو باندې خرج کې مصارف غلط استعمالې مال حاصلې او ګټې په غلطو طریقو باندې ګټې نو دغه وخت کې تا واورېدل چې دا زما رویه غلطه ده تر اوسه پورې دا فریضه ما ترک کړي ونه مې د اختیار کړي اوس فوراً قدم پورته کړه چې یا الله بس ته آینده دپاره زما توبه او اوس به دا نیک عمل کوم نو قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مونږ ته دغه تعلیمات راکوي چې فوراً چې انسان څنګه د نیکۍ په باره کې واوري فاستبقوا الخیرات بیا د نیکۍ ته د یو بل نه سبقت وړاندې کېږي صحابو کې به دغه شی د هغوی به په صف اول باندې یو بل سره تنازع او مخکې کېدل په هر یو کار کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به توره اوچته کړه چې زما دا توره به څوک اخلي چې هغه دا وجنګېږي او د دې حق ادا کړي هر یو صحابي به خپل سر اوچت اوچت کولو او وړاندې کېدو به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ماته راکړي حالانکې د تورې په چلولو کې د خپل سر خطره ده د بدن د زخمي کېدو خطره ده د لاس ته پرې کېدو د پښې د پرې کېدو خطره ده خدای اورېدلي دي چې دا نیک عمل دی او طاعت دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر کوي او د دې حق ادا کولو سره انسان جنت ته داخلېږي نو هر یو کس به دا خواهش شو چې زه وړاندې شو دې ته ویل کېږي مسارعه الی الخیرات استباق الی الخیرات نیکو اعمالو طرف ته وړاندې کېدل یو حدیث کې زما عزتمند نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بعضې خلک دا سوچ کوي مثلا د ځوانۍ وخت دی طالبان عموما په داسې وخت کې د هلکوالۍ دور دی ځواني ده دی وایي چې رسته به دا نیک اعمال وکړو دا ګناه ده ولا زما عمر ډېر دی او رسته به یې پرېږدم یا هم په عام معاشره کې یو کس دی په یو ګناه کې مبتلا دی او دی وایي رسته به یې پرېږدم نو دا یاد ساتئ چې کله انسان دا تاخیر او دا رستوالی دې حد ته ورسوي چې په ده باندې داسې حادثه راشي چې دی بیا د هغې ترک ته نه سمیږي هغه نیک اعمال به دی کول غواړي کولی به یې نه شي دا ګناه به دی پرېښودل غواړي او پرېښوی به یې نه شي بیا به دی افسوس کوي او هغه تېر وخت به یې بیا په لاس باندې نه راځي دغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې تصریح کړي ده پیغمبر علیه السلام فرمایي بادروا بالاعمال سبعا اوه څیزونه داسې دي چې د هغې د راتلو نه مخکې تاسو نیک اعمال جمع کوي او ذخیره کوي او ډېر وکړي مبادره یې اوسئ هل تنتظرون الا فقرا منسیا آیا تاسو انتظار کوئ د داسې فقر او غربت چې هغه سړي نه بیا دین ایر کي طاعات کې نه ایر کي معصیات کې نه ایر کي چې دا ګناه ده او که نه کله انسان ته الله جل شانه رزق ورکوي ډېر په سهولت او په آرام سره دی ورپسې منډې نه وایي په بدن باندې کپړې شته او په وخت ته خوراک او روټۍ میلاویږي او سر په سوري باندې دی او بچو ته رزق په وخت میلاویږي د په کور کې کیسم نه وي خو دی په اطمینان سره او په سکون سره وخت تېروي شته ورسره مال الله جل شانه حلال رزق ورکړی دی دغه وخت ستا د عبادت ته بندګۍ ته سمیږي او که داسې فقر او غربت در باندې رالو چې بیا لاس پې وایي او د دنیا چې کوم رزق ضروري دی هغه ته نه میلاویږي په هغې پسې منډې تړلې وایي نه به دې موز یادي نه به دې رښتیا یادي نه به دې نیک اعمال یادي بیا به سمېدی نه شي بیا به د نه دین هېر کړي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې فقر ته انتظار کړي
دا فقر چې کله رالو نو دا خو بدنه طاعات ایر کی معصیات بدنه ایر کی طاعت بنشي کوله معصیات بنشي تر کوله او غنم متغین او یا تاسو د داسې مالدارۍ انتظار کوئ چې هغه سړی سرکشه کی بعضې سړی لږ مال وي وسره د ده وخت ډېر په آرام سره او په سکون سره تېرېږي او دی غواړي مال د هغه لپاره دا مال انتهایي مضر دی که څه وخت هم الله جل شانه ورته دا مال ورکو دی سرکش شي په هغې سره سینما بینی فلم بینی وی سی آر د دنیا مستی او د دنیا معصیات او ګناه د مال په وجه باندې دی په هغې کې مبتلا شي که دا مال ورسره نه وی د دې څیزونو نه وبچ آیا ته د دې څیز انتظار کې چې داسې مال د سره راشي چې هغه ته د دین نه لرې کړي په طغیان او سرکشۍ کې دې مبتلا کړي داسې سرکشه دې جوړ کړي چې بیا در باندې د دین خبره سپکه او بده لګي مازغه باندې د داسې لګي لکه د بجلۍ کرنټ د دې غنا انتظار کې او مرضا مفسدا آیا د داسې بیمارۍ انتظار کوئ تاسو چې هغه د سړي اعضا مفلوج کړي او بیا څه نشي کولی فالج در باندې رالو کینسر بیماري در باندې ولګېده داسې بیمار شو چې کټ په کټ کې پروت دی اوس وایي چې موږ مې وکړې نه شي کولی هوش او حواس دې برابر دي نظر دې کار کوي ژبه دې کار کوي لیکن ښکته نشي کوزېدی نیک اعمال او طاعت نشي کولی بیا به ارمان کې چې کاش ما په وخت باندې څه کړی وی لیکن هېڅ په دې په لاس نه راځي آیا د داسې مرض انتظار کوئ او حرما مفندن او د داسې بوډاوالي انتظار کوئ چې هغه سړی هلاک کړي او ختموي کله سړی ځوان وي ډېر څه کولی شي او ځواني په مستیو کې په معصیاتو کې تېره کړه او په غفلت کې د دین نه تېره کړه او کله چې په ده باندې بوډاوالی راله نو اوس بوډاوالی داسې دی چې هغه د مرګ ته نږدې کړی دی او د بور په غاړه یې ودرولی اوس د نیک اعمال کول غواړي لیکن کولی نشي او خصوصا په دغه حالت کې بیا چې د انسان ټول عمر په معصیت کې تېر شوی نو دې سره د انسان طبیعت عادي شي دې توبه وباسي نشي ایستی دې جومات ته ځي لیکن موږ هم نشي کولی دې بل یو نیک عمل کول غواړي لیکن هغه کولی نشي ولې هغه ټول وخت یې داسې تېر کړی او کله چې دې مخبوط الحواس شو سې حواس کار نه کوي نو هغه عبادت د عبادت پرنګ نه دی جومات ته به چې خلک به ګوري د هغه مونځ به عجیبوي د مونځ پرنګ به یې نه وي دا ولې ټول عمر یې په عبسو باندې تېر کړی او موت مجهز او آیا تاسو د داسې مرګ انتظار کوئ چې هغه بالکل تیار په سر باندې ولاړ دی مرګ په چا باندې آواز نه کوي نه د ځوان شباب او ځوانۍ ته ګوري او نه د ماشوم ماشوموالي ته ګوري او نه د بوډا بوډاوالي ته ګوري او نه زنانه ته ګوري او نه نارینه ته ګوري نه دې ته ګوري چې بچي دي په کور کې واړه واړه نه دې ته ګوري چې دا یوازې دی وعدې لا نه دی کړی مرګ په چا باندې آواز نه کوي کله په ځوانۍ کې سړی مړ شي کله په هلکوالي کې مړ شي کله داسې مړ شي چې د کور نه بالکل ښه ځان یې سنبال کړی او ډېر لوی لوی ارمانونه او ارادې په زړه کې او چې څنګه د کور نه بار قدم کې خو خبرې چا راوړو چې مړ شو مرګ داسې تیار د انسان په سر باندې ولاړ دی چې کله داسې وخت در باندې راشي نو بیا او معصیاتو کې مبتلا ځې د هغې نه به د توبې توفیق هم درته نه میلاویږي آیا د دې خبرې انتظار او الدجال فشر غایب ينتظر آیا تاسو د دجال انتظار کوئ دا خو داسې یو شر دی داسې ګناه ده او داسې مصیبت دی چې دا غایب دی د دې انتظار کېږو دا به راځي او په دې کې به ډېر خلک د دجال په فساد کې او د هغه په شر کې مبتلا شي ښه خلک به په هغه پسې شي او چې کوم یو سړی په هغه پسې روان شو د ده ځای جهنم دی د جنت نه لرې شو او الساعة فالساعة ادهى وامر یا تاسو د قیامت انتظار کوئ نو قیامت خو انتهایی تریخ شی دی او دا خوفناک منظر دی د قیامت چې قیامت راشي نو بیا خو هېڅ نشي کولی بیا او په قیامت کې غټ غټ مشرکین د لاسونه مروړي او هغوی به وایي چې کاش مونږ دنیا ته لاړې سم وکړې د هغه ځای نه بیا راواپس کېدل نشته عرض مې دا کوله زما عزتمنو چې دغه وخت زمونږ هېڅ پته نه لګي چې زمونږ په دې دنیا کې ورځ ده 2 ورځې دي 10 ورځې دي چې کوم یو ګناه عمل کې ته مبتلا یې د هغې نه توبه وباسه وساریو الی مغفرة من ربکم کوم یو انسان چې په خپله باندې د الله جل شانو بخشش غواړي نو الله پاک بخشش ورکوي یو سړی نه غواړي د ده په ذهن کې دا تصور نه راځي چې ما توبه وویستې ما دا معصیت پرېښوې او بیا دې جنت ته د داخلېدو یې تمه کوي او دا انتظار کوي نو دا د جنت داسې احسان دی چې ته به بغیر د اعمالو نه جنت ته داخلېږي د دې لپاره توبه ایستل اعمال صالحه اختیارول د الله جل شانو په ضابطه باندې عمل کول دا شرط دی قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل شانو فرمایي زما عزتمنو دې طالبانو ته خصوصا وروسته یو خبره کوم بعضې طالبان داسې دي زموږ په مدرسو کې طالبان په 4 قسم دي یو طالب هغه دی چې هغه وخت تېروي صرف دی نه د خپل تعلیم او د کتابونو سره تعلق شته او نه تقوا للهیت مزونه ذکر و اذکار روجې د خپل عمل اصلاح دې ته پام شته دا وخت فضول تېرېږي په ګپ شپ کې وخت تېرېږي 8 کاله تېر کړل په مدرسه کې 10 کاله تېر کړل
کتابونو کې مسر روان دی او دی اسې پاس کېږي، بس هغې طرف ته توجه نشته، تکرار نشته، مطالعه نشته. دې باره کې دا سوچ نه دی کړی چې زه مدرسې ته څه ته راغلی، او نه د خپل ځان ته د آخرت غم کړی دی، دا هم په آخرت کې داخل دی. لیکن د کې معصیات یا ګناه نه پرېږدي، طاعت نه اختیاروي، نیکو اعمالو طرف ته په ده کې رغبت نشته، هغې طرف ته وړاندې کېږي. دغه کس ته خو انتهایي غور او فکر پکار دی، سوچ پکار دی، او ده ته جړا پکار دی، او ځان ته یوازې کېني داسې کسانو سوچ وکړي چې دا ما خو خپل 2 کاله 3 کاله 15 کاله 6 کاله دا خو ضایع لاړ، زما کال پاتې دی، 2 کاله مې پاتې دي، 3 کاله مې پاتې دي، بس ته اوس توبه وباسم. د کتابونو مطالعه تکرار دا شروع کوي، او دغه مزونه دغه نیک اعمال چې تاسو په دې مدرسه کې تاسو شروع نه کړئ نو بهر شروع کول دا ډېر زیات ګران دي. د هر یو څیز یو ماحول داسې خلک ډېر زیات شته دی چې د نیکانو خلکو سره یو شپه تېره کړې ده، او د هغې شپې معمولات یې د هغه لیدلي دي، نو دی مجبوراً د هغه د وجې نه پاڅېدلی دی، هغه شروع کړي دي. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله د حضرت حاجی امداد الله رحمه الله سره شپه یې تېره کړې ده، یو شپه، دویمه شپه، درېیمه شپه چې تېرېده د هغه حالت بیا بدلو. دا ولې د ماحول وجې. په مدرسو کې تاسو لپاره ماحول د نیکۍ جوړ دی، مزونه، نیک اعمال، تلاوت، کتابونه د دین دا دي، پکې د معصیاتو نه ډډې ته وي چې په دې کې ته نیک اعمال شروع نه کړې، د خپل نفس اصلاح نه کړې، نو بیا به یې چېرته کړې. نو دا طالبان خو انتهایي سوچ او غور او فکر دې باره کې وکړي. بعضې داسې دي چې هغوی بیا د کتابونو مطالعه او تکرار خوشته دی وایي چې زما د خپل نفس د اصلاح لپاره بیا وروسته وخت دی چې زه کله دې ځای نه فارغ شم، مونځونه به زه وروسته کوم، نیک اعمالو بیا وروسته کوم، دغه وخت زما صرف د مطالعې دی. د باندې چې د مونځ په باره کې اواز وکړي چې مونځ تعالی که پاسه وخت د مونځ دی، هغې باندې بد ګڼي، که دی ویښ وي که وده وي. داسې طالبانو ته غور او فکر پکار دی، ځکه چې کوم علم هغه بې عمله وي. نو کله کله د دې مثال داسې وي لکه د سرو زرو چاړه چې وي، په چاړه د سرو شي نو بیا هم د خېټو د منډلو نه، او هغه سړي ته نقصان او ضرر رسوي. دغه عمل به د ده لپاره باعث د وبال وګرځي. د دې باره کې سوچ کول پکار دي چې زه د عمل زده کوم د څه لپاره زده کوم. بعضې داسې دي چې هغوی نیک اعمال خو کوي، لیکن دی په مدرسه کې سبق وایي، خپل وخت د علم دپاره وقف کړی، کتابونو سره یې تعلق نشته. دا غټه غلطي ده، ځکه چې د دین علم زده کول د عمل بنیاد په دې باندې دی. ته خپل هم چې عمل کې نو د علم په بنیاد کې مونځ دې زده دی نو هله مونځ کولی شي، د روژې په باره کې د علم حاصل دی نو هله یې نیوی شي، د زکات په باره کې د علم شته نو هله یې کې، د معصیت په باره کې د واورېدل چې دا ګناه ده او ځان بچ کول ته فرض دي، هله یې ترک یې وپرېږدي، دغه علم دی. نو دا علم انتهایي ضروري. بل دا چې خپل معاشرې ته واپس لاړ شي، او یو ځای کې مثلا امام ولګېدی، هلته خطیب ولګېدی، هلته مدرس جوړ شوی، تا نه خلک توقع کوي، مسایل تپوسونه د نه کوي، ته به هغه ته څه جواب ورکوي چې تا علم نه وي زده کړی؟ هدایت نه دی ویلي، په هغې د ځان نه دی پوه کړی، کال دې فضول لاړ کړی دی، هغوی ته به څه جواب ورکوي؟ د هغوی هغه تنده هغه به څنګه ته پوره کړي؟ او بعضې کسان داسې دي چې هغوی د دې الټه وي. نو عرض مې دا کولو چې هر یو کس ته غور او سوچ او فکر کول پکار دي. دا لږ ساعت دغه چې څه وخت کې تاسو ناستئ په دې وخت کې سوچ وکړئ، او چې د دې مجلس نه پاسې نو بیا ځان ته ډډې ته سوچ وکړئ چې مونږ څه وکړل او آینده لپاره مونږ ته څه کول پکار دي. الله جل شانه دې د نیکۍ توفیق راکړي. اللهم الحمد لله.